فين ده سكينة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد. پرون سبق کې مونږه د استعاره بحث نن شروع کړو چې استعاره دا هر هغه د ویل کېږي هر هغه مجاز ته ویل کېږي یعنی چې معنا حقيقي پر خودل شي معنا مجازي اغستل شي او معنا حقيقي او معنا مجازي په منځ کې علاقه ته تشبيه موجود وي علاقه ته تشبيه موجود وي مخکې سبق کې دا ویل شو چې یو ما حقيقي معنا په دې معنی مجازي معنا واغستل شو که علاقه ته تشبيه پکې موجود و نو د استعاره وي او که علاقه ته تشبيه پکې نه موجود او بل علاقه پکې علاقه خو ضروری ده علاقه خو ضروری ده خو کدا علاقه تشبیه پکې وجه استعاره ورته وي او که علاقه تشبیه پکې نه و بلکې بل علاقه پکې ولګه د جزئیت د کلیت وا یا پکې د حال او د محل وا نو بیا هغه ته دین دا مجاز مرسل ویلېږي غای ذکر بیا ورسره روان دی بیا موږ ویلو چې دا کم استعاره دا مثال موږ ولو چې کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور چې دا عظیم شان کتاب الله پاک نازل کړی دی د دې لپاره نازل کړی دی چې دې په درې سره ته د خلق د تیرونه رڼا ته وباسي د تیرونه رڼا ته وباسي اوس په دې کې په دې مثال کې تشبیه د چا سره ورکړل شوی ده نو په دې مثال کې د دې کفر تشبیه د تیاری سره ورکړل شوی ده د گمراهۍ تشبیه د تیاری سره ورکړل شوی ده او د هدایت تشبیه ورکړل شوی ده د نور سره د کم څه چې تشبیه ورکړل شوی هغه تاسو وایي مشبہ د چا سره چې تشبیه ورکړل شوی تاسو وایي په دې مثال کې مشبہ به تاسو وایي ظلمات او نور د سری مشبہ به دي ځکه چې د دې تشبیه ورکړل شي ده کنه او دغه چې دي ظلال او نور د سری مشبہ دي هغه په شو په دې معنی ها وس دادا چې اصل په استعاره کې ودا چې بریګه په احد الطرفین ذکر شي یعنی یا په مشبہ ذکر شي یا په څه ذکر شي مشبہ به ذکر شي نو دلته کې ګوره په لتخرج الناس من الظلمات الى النور دا کوم څه چې موږ تشبیه ورکړی دا مشبہ هغه شو ظلال او هدایت نو ظلال او هدایت په دې الفاظو کې شته نشته پکې کنه ظلال او هدایت په دې الفاظو کې نشته او دا چا سره چې تشبیه ورکړل شي دا چا سره چې تشبیه ورکړل شي دا چا څه شری مشبہ به چې هغه مشبہ به دلته تیری دي او رڼا لګنه او دا کم لفظ چې په دې باندې دلالت کوي لکه ظلمات نه ظلمات نه تیاره موږ مراد واسطه ادا نور موږ سم مراد واسطه رڼا او موږ په دې کې وجه شي بسره وجه شي بدل لکه څنګه چې دا رڼا په دې سره انسان چې نه دا لار معلومي نو دغه شانتي د هدایت په دې سره دا انسان ته جنت لارې ته چندار شي څنګه چې دا تیاری په دې سره انسان چې دا بیلارګي گمراه کیږي دغه شان د کفر او د ظلم او د دې په تیرو کې د زلالت په تیرو کې چې انسان هدایت ته نشي رسېږي په دې باندې پوه شوي ها په دې باندې پوه شوي اوس دا چې په استعاره ته په لکه موږ پر ارکانو تشبیه کې په تشبیه کې موږ چې دا مشبہ ده دا مشبہ به دا ادات الشبه دا وجه شبه نه په استعاره کې د دې مشبہ به نمونه بدل شوی دي خو هغه ده ته چا تشبیه جوړ کړی شي چا سره تشبیه ورکړی شي هغه ده خو نمونه بدل شوی لکه مشبہ ته ویل کېږي مستعار له د چا د پاره چې د لفظ عاریتن غستل شوی دی د چا د پاره چې د لفظ عاریتن غستل شوی دی نه ته سوې مستعار له مشبہ به منګه سوي مشبہ به څه ته وایي د چا په ذریعه سره چې د کم د چا سره چې تشبیه ورل شي ندیته مشبہ به ته ویل کېږي مستعار منه ادات الشبه وجه شبه پدې کې نه مستعار هغه لفظ ته ویل کېږي کم چې د دې
رعایتن اغستل شي عاریتن اغستل شي لکه دلته منګه ظلمات او نور منګوي کنه نو په دې حدیث کې چې راغلي قرآن آیت کې لتخرج الناس من الظلمات الى النور دلته دا ظلمات او نور په دې عاریته مندا کې نه دا مستعار دي اوس ته چې دې غوته مستعار من هو مشبہ به نو مشبہ به په کې غتیار ده او رڼا ده مشبہ به په کې سره تیار او رڼا ده نو هغه تیار او رڼا دا لکه دغه دي مشبہ به او مستعار منه ده سره مشبہ به دا او سره مستعار منه ده او دا کم لفظ چې پرې مستعار منه باندې دلالت کوي مستعار منه باندې دلالت کوي تاسو ویل کېږي هغه لفظ ته مستعار پرې باندې پوه شئ اوس دې اخوا د استعارې درې تقسیمونه ذکر کړي د هر تقسیم د لاندې د اولنی تقسیم د لاندې درې اقسام دي د دویم تقسیم د لاندې درې اقسام دي او د بل تقسیم د لاندې دوه اقسام دي د اولنی تقسیم د احد الطرفین په اعتبار سره ده احد الطرفین غوښنه پیژنم کنه یاره دلته کې مشبہ به نمونه بدل شوی دي مستعار له مستعار نو اولنی صورت دار اولنی قسم دار چې مشبہ حذف کړل شي او مشبہ به باندې تصریح کړل شي په مشبہ به باندې څه کړل شي او یا په مستعار منه باندې تصریح کړل شي مستعار له صحیح کې حذف کړي لکه د دې لپاره آسان مثال د پرون سبق کې موږ ویلو کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور نزل کې مشبہ ذکر دے کہ مشبہ بھی ذکر دے مشبہ بھی ذکر دے کنا مشبہ بھی ذکر دے کنا نو دغه تا ویلې کېږي استعاره مصرحه سور دوی مصرحه ورته ویلې کېږي استعاره تصریحیه ورته ویلې کېږي استعاره حقیقیه ورته ویلې کېږي تعریف سره چې دا هغه استعاره ده چې په دې کې لفظ د مشبہ به ذکر شوی لفظ دا پلندو الفاظو کې دا چې لفظ د مشبہ به په ذکر شوی دویم نمبر ده استعاره تخیلیه لا مکنیه مکنیه دي ته وایي چې مشبہ به حذف شوی مشبہ به پکې حذف شوی خود دې یو څه موجود وي چې هغه د مشبہ به لازم وي د مشبہ به لازم پکې څه وي موجود وي د استعاره مکنیه وایي استعاره بالکنایه ورته وایو استعاره مکنیه ورته وایي چې مشبہ به پکې حذف شوی او د مشبہ به هغه لازم پکې څه وي موجود وي موجود پوه شو به معنی مشبہ به پکې حذف شوی او د مشبہ به هغه لازم پکې څه وي موجود وي هغه پوه شو به معنی ها او دریم نمبر قسم ده استعاره مخیله او استعاره تخیلیه تخیلیه دي ته ویل کېږي چې په دې کې دا یو خیالي او وهمي حقیقت باندې دلالت کوي چې په یو خیالي څیز باندې دلالت کوي هغه پوه شو به معنی ها دې کتاب تاسو ګورئ په کتاب کې د دې مثالونه او دا ذکر کړی دي جوسفم وتنقسم الاستعاره الى او تقسیمی د استعاره دې قسمونو ده نمبر 1 قسم ده مصرحه استعاره سره مصرحه استعاره مصرحه څه وایي وهي ما صرح فيها بلفظ المشبہ به چې بدی کې تصریح کړل شوی په لفظ د مشبہ به سره یعنی د مشبہ به لفظ سره دا په ذکر شوی د دې استعاره مصرحه وایي بل نمبر ته وایي استعاره تصریحیه بل نمبر ته وایي استعاره حقیقیه اکثر په استعارو کې دا استعاره استعمالي لکه یو غوړدي آسان مثال دغه پرون سبق کې چې انزلناه الیک دغه شوی او دویم مثال لکه په کتاب کې د شعر ذکر کړل دی فامطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعزت على العناب بالبرد فامطرت لؤلؤا لفظي معنا او الفاظ دا بیا خبرې اترې وکړو امطر يمطر امطارا الحمد لله باران ورول باران لؤلؤا مفرد ده لؤالی جمعنا ملغلر ته ویل کېږي نرجس ګل نرګس ته وایي سقط سقایس کی باب ضربه ضربونا سکل وردن ورد مفرد ورود جمعنا ګلاب ګل ته وایي وعزت عز يعوز نصغر ينصرون معنی چچل على العناب عناب
مرخنۍ سری مرخنو ته ویل کېږي عناب. بالبردي برد ګلې واوره دې ته جی وس راشي دلته کې دی سړی سي چل کړه له لفظي معنی کوي بیا وو فانطرت لؤلؤا من نرجس دارا وروي ملغلری د نرګس د ګلنا وسقط وردن او خړوب کوي سیراب کوي یو ګلاب لرا وعزت على العناب بالبردي او چیچی په مل خړړو مرخنۍ په غلې سره په غلې سره اوس ګوره دلته کې دی چې کنه ابو الفرج نوم دی شاعرنا نو دا تشبیه ورکړی دا د یو خاص حالت چې کله د محبوبه دا خفشي ا د خفغان د وجینا دا دوه کارونه کوي یو خدا چې د دې اوخ کې راوبېږي په دې مخ باندې او دویم دا چې ډېر غوسه او د غم د وجینا خپل ګوتې واخل کی حالت معلوم شو وس د دقیقه تشبیه ورکړي چې زما د محبوبي د اوخ کې چې دي کنه اوخ کې دا دي په شان د ملغلر نو د اوخ کو تشبیه چا سره وکړه ملغلر سره د مخ تشبیه چې نه دی ورکړه د سترګو تشبیه ورکړه د سترګو د ګل نرګس سره د سترګو تشبیه د سره ګل نرګس سره او د ګلاب تشبیه ورکړه د غي د مخ سره پوښي او د ګوتو د سرونه چې دی په نکریزي باندې سره کړی دی کاسي به سره کړی اوس دا موږ ته پته نشته ځونه سره نه ومه دا غي تشبیه ورکړه د مرخړو سره او د غاخونو تشبیه ورکړی دا د غلې سره نو دراسه وې لکه څنګه چې ملغلری چې نه دا د ګل نرګس نه ملغلری چې نه دا په ګلاب باندې راوورځيږي او مرخنۍ څوک بدای کې واخلي نو دغه شان دي زما محبوبه ده نو دلته د چا تشبیه د چا سره ورکړي 15 تشبیهات ورکړي دي څو تشبیهات ورکړي دي 15 دا دغه تشبیه د ملغلرو د اوخ کو تشبیه د چا سره ورکړي دا ملغلرو سره او د سترګو تشبیه د سره وکړه او د مخ تشبیه د سره وکړه د ګلاب د ګل سره او د ګوتو سرونو د دې تشبیه سره وکړه مرخنۍ سره او د غاخونو تشبیه د سره وکړه نو ګره فامطرت لؤلؤا من نرجس وسقط وردا وعزت على العناب بالبردي مشبہ پکې ذکر ده مشبہ به عادت الشبه د پکې نه تاسو وجه شبه پکې نه دا استعاره ده هدا کوم استعاره ده فوشي فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعزت على العناب بالبرد فأمطرت لؤلؤا من نرجس فصغر وروي ملغلري د نرګس د ګلنا ملغلري را وري څه مطلب دی چې د خپل سترګونه اوخ کې را وري را بري وسقط وردن او خړوب کوي هغه څو ګلاب لرا مطلب دا دی چې دا اوخ کې چې د دې سترګې راوځي نو دا په ګلاب په ګل باندې لګي ګلاب ګل څه چره مخې دی وعزت على العناب بالبردي او چک لګي هغه چی هغه پر مرخنو په دغه سره په غلې سره نو مرخنې څه چره ګوتې سرونه او ګوتې سرونه او برد چې دا غاخونه نو ګور ادلګي فقد استعار اللؤلؤ دلګي دا استعاره غسل د لؤلؤ یا غسل دا للدموع 15 شونه ذکر کړو اوس 15 ذکر کړی دي ملغلره د سره پاره دا اوخ کو د پاره دموع یولدل والنرجس للعيون او ګل نرګس هغه سره پاره والورد للخدود او ګلاب هغه سره پاره اننګو د پاره اننګو او عناب د سره پاره انامل د غوتو
سرونه والبرد او برد چې نه دای اثر سره لپاره لاسنان د اسنان لپاره لکه پوه شوي نو دلته کې 15 سيزونه دا مشبہ به ذکر کړي او 15 مشبہ ذکر کړي دي نو د اصل کو خودي په کتاب کې فقد استعار اللؤلؤ والنرجس والورد والعناب والبرد چې د استعاره غزل د لؤلؤ د ملغلرو د نرګس د ګل او د ګلاب او د مرخنو او د غلې د سره لپاره لدموع د اوخ د لپاره د سترګو د لپاره د اننګو د لپاره د ګود سرونو لپاره او د سره لپاره د غاښونو لپاره ولکه ما یو د بل سره تاسو ته ولګو نو ګوره 15 مشبہ او 15 مشبہ به ذکر شوی دي او مشبہ به په ذکر شوی دا مشبہ په نه د ذکر شوی عادت شبه او جو شبه د بګم نشته نو دې ته څه ویل کېږي استعاره مصرحه حقیقیه او استعاره والى مکنیه بین نمبر ده مکنیه څه ته وایي وهي ما حذف فيها المشبه به چې پای کې مشبه به سي حذف شوی ورمز الیه بشیء من لوازمه او پای کې اشاره کړل شي یا پټ کړل شي پای کې یو څه د لوازم داغینا كقوله تعالی واخفض لهما جناح الذل من الرحمه چې تاسو کته کوي اغه ته خپل د نرمه هغه اوګه د وزره د رحم د وجنه د شفقت د وجنه ګوره دلته کې الله پاک حکم کوي چې تاسو خپل مور او پلار د پاره خپل وزره چې انداخ کته کوي د رحم د نرمه هغه وزره چې انداخ کته کوي وس دلته کې د انسان د عاجزۍ د دې تشبیه ورکړی دا چې تاسو ځان دې عاجز کوي لکه څنګه چې د مرغۍ هغه سي وزري چې نن دا راغونډي ګوره مرغۍ چې دا کنه مرغۍ کله چې دا مرغۍ الوزي جو خپل وزري کولاوهي خو چې کله دا مرغۍ الوزي نو تاسو ما په خبره باندې پوهیږئ غور سره ما ته وګ دی ګوره خو دې کومه ګوره را ګوره کله دا مرغۍ چې نه دا نالوزي هغه په قلاره منځله ناسي نو خپل ځان راغونډ کړی کنه خو چې کله دا غي الوزي نو بیا څه کوي څنګه کولاوي د سوچتي وی نو الله پاک د دغه تشبیه ور کړی دا چې لکه څنګه انسان دا چې نه د سره غونډ ناسي دا څنګه مرغۍ د سره غونډ ناسي نو تاسو خپل پلار مور مخې ته چې د سره غونډ کې نه تکبر مکو چې لاسونه وایي یو سوای بل سوای نو دغه د مور پلار مخې ته د کیناستو د حالت تشبیه ور کړی دا نرمۍ تشبیه ور کړی دا د مرغۍ دا سره دا وزر سره ودلګي وقفز لهما جناح الذل من الرحمه دلګي د مرغۍ ذکر شته د څه ذکر ده د وزرو کنه د وزرو ذکر ده کنه جناح څه ته وای او وزري د انسانانو یې کنه د چای د مرغۍ نو ګوره دلته انسان مشبہ ده او مرغۍ مشبہ به ده نو مشبہ به ذکر کړی ده پدې کې وقفز لهما جناح الذل کې مشبہ به شته مشبہ به نشته ده او د مشبہ به هغه لازمي ذکر کړی ده چې مرغۍ نو وزري به خامخای کنه د مرغۍ ته تل دي وزري به نه نو دی استعاره دا استعاره مکنیه او بالکنایه ویل کېږي چې مشبہ به حذف شوی او د مشبہ به هغه لازم سوي ذکر شوی الګ په دې باندې پوه شوي وس د مرغۍ لپاره دا کم لفظ په ذریعہ سره چې دا لازم ثابت شوی دی دا مشبہ به لپاره چې په کم لفظ سره دا په کم لفظ سره دغه لازم ثابت شوی دی اسی شوی دی جناح دی دغه د دریم نمبر قسم دی استعاره تخیلیه دی ته ویل کېږي الګ پوه شو به دې معنی ها مشبہ به حذف شوی دا مشبہ به څه شی دی مشبہ به مرغۍ دا نو مرغۍ حذف شوی دا او د مرغۍ هغه لازم ذکر شوی دی چې هغه څه شی دی جناح الذل جناح پوه شئ نو دغه لازم دغه لپاره ثابتول چې دا دغه چې دی کنه دا څور دی دا وزري دا د ذلت لپاره د ذلت د نرمۍ لپاره ثابتول د استعاره تخیلیه ده چې اسی وهمي دغه کړه لکه نور دغه د ذلت دغه نه وزرونه خو د جناح نه د وزرونه خو ذلت نه معلومیږي اسی وهمي او صورت انداز سموي چې استعاره تخیلیه دي ته ویل کېږي چې پای کې یو لفظ اسی خیالي او وهمي حقیقت باندې دلالت کوي چې اسی وهمي او خیالي حقیقت باندې دلالت کوي الګ پوه شو به نه معنی ها
مشبه د دغه حقیقت د وضاحت او د حال ظاهرول لپاره ذکر کړي لکه په دې مثال کې ګور تاسو کتلې چې عاجزي چې دا کنه دا په وزر باندې ظاهريږي کنه عاجزي کو پسلس لګي ظاهريږي د عاجزي کو د سره شي نه نو دغه عاجزي تشبيه ورکړه د دې ذل دغه سره جناح سره د وزر سره چې لکه څنګه وزر چې دا انسان چې دا په دغه ټایم کې چې وزر دغه مرغه الوزینو نو دا په قلاره باندې دغه څنګه تاسو په قلاره باندې کې خپل موږ د عاجزي کوي پوه شئ وګوره و اله مغنیه دویم نمبر قسم څه شری مغنیه مغنیه څه ته وایي موضوع کې رفیع لوازم المشبہ به اسانه خبره چې لوازم المشبہ به په ذکر شي هي ما حذف فيها المشبہ به چې مشبہ به په ذکر شي هغه حذف شوی بیا ورمز الیه بشیء من لوازمه او پای ذکر شوی ها اشاره کړل شي ورمز اشاره پکړل شي بشیء یوسف من لوازمه د لوازم یعنی د مشبہ به لوازم ته پکې اشاره شوی او مشبہ به پکې نوی كقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمه چې تاسو کته کوي خپل مور پلار لپاره هغه وزر د ذلت د نرمۍ من رحمت د رحم د وجنه نو دا ذلت وزر نه د ذلت وزر نه وزر د سي د مرغۍ نه د مرغۍ په کې شته وصل دغه مشبہ به حذف شوی دا او لازم د مشبہ به سره فقد استعار الطائره وهي دلګي استعاره سره او طائر للذل دا ذلت د پاره ثم حذفوا بها طائر چې دا څه شری حذف شوی دی ودل عليهم بشيء من لوازمه او دلالت کی پای باندې اوسې د لوازم داګینا وهو الجناح چې هغه څه شری وزر ده واثبات الجناح للذل يسمونه استعاره تخيليه او دا جناح د دې ذل د پاره ثابتول یعنی دا وزر د دې ذلت د پاره ثابتول د استعاره تخیلیه ده تخیلیه معنی چې په خیال کې نور د دغه چې د ذلت وزر نه د ذلت وزر نه غدل لګي جناح ذل د دې ذلت د پاره وزر دغه کړل کنه د ذلت د پاره د ذلت د پاره وزر نه خدا اس په خیال کې دي تر وصل نو په خیال کې راوصل دي تاسو ویلېږي استعاره تخیلیه ورته ولګي چې گویا کې لکه څنګه چې دا مرغۍ د خپل وزري د مرغۍ لپاره وزري دغه شان دی گویا کې چې د ذلت لپاره هم وزري چې مرغۍ خپل وزري دغه په وخت کې چې د حرکت نه کول په وخت راغونډي دغه شان د خپل مور پلار په مخ کې د خپل وزري د راغونډوي پوه شو به معنی مطلب دا چې د خپل پلان د مخې په غرور سره په تکبر سره کې ناستل نه دی پکار دا د مخې د خبر نه دی کول پکار چې هغه پکې او شرمېږي یا ورته ځان خطر ښکار شي